سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر 29 دیتونو کی اللہ تعالی دا قیامت حیبت ذکر کئی چه دا قیامت دا سی سخت و رز دا چه دا مشرک و دا کافر او دا نافرمان دا اللہ تعالی غورزوینی و دا زیاد غم دلاسا او د ځان ته د غصې د لاسه په خپلو لاسونو باندې به چکونه لګوي ویوم یعز الظالم علی یدیه په ورځ چې چکونه به لګوي ظالم علی یدیه په لاسونو خپلو باندې ظالم نه مراد هر هغه سړی چې هغه سنت د نبی علیه السلام پرېښودي په شرکیات او په کفریات باندې زندگی هغه تیر کړي هغه ټول تنه مراد دي او چې کله انسان هغه ډیر خفای یا دې ځان ته چینو غوسې چیر دا کار مې ولې کړی دی نو دې په خپل لاسونو باندې بیا چکونه لګي او وای با یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا اے کاش چې ما د پیغمبر سره غلار نیولې وي په کومه لاره چې پیغمبر روانو په هغه لاره زوم روان شوی وي که هغه دور د نبی علیہ السلام مراد شي نو په هغه دور کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی نو د هغه ملګرتیا مې اختیار کړې او د هغه تابعداري مې کړې هغه چې چېرته ته مقابله د کافر کول هلته ورسره زوم تلې او ملګرتیا می کولا او که زمونږ دور شي نو مراد دا ده چې تابعداري می د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وي یعنی هغه چې کوم حدیث مبارکه پرېښودي دي کومې سنت طریقې پرېښودي دي په هغې مې خپله زندګي تېره کړې وي په هغې باندې دا زندګي تېرول دا ملګرتیا د نبی علیه السلام ده نالته بیا افسوس کوي او ارمان به کوي هغه ځای هغه افسوسونه هغه ارمانونه هغه بیا فایده نه ورکوي دنیا کې هغه سوچ پکار دی دنیا کې فکر پکار دی چې زما دا کار په طریقه د نبی علیہ السلام دی او که نه دی زه تابعدار د نبی علیہ السلام یم او که نه زه تابعدار د الله تعالی یم او که نه التوی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش چې دا فلانی می ملګری نه وي جوړ کړی افلانی می ملګری دا هغه د ملګرتیا د وجې نه د فلانی نیک کار د وجې نه پاتې شوی دې د وجې نه حدیثو مبارکو کې راځي چې ملګری ځان له ښه چونه وکړه وګوره زما ملګرتیا چا سره ده حدیث مبارک کے راضی دا ابو داود روایت تے چا المرء علی دین خلیلہ انسان د خپل دوست په دین باندې د دوست او د ملګری چې څه کوي هغه دیم کوي بیا فلینظر احدکم من یخالل یو د ستاسو نو ګوري چې د دوستانه چا سره ده چې چرسی سره او پوډری سره ناسته پاسته کوي نو هغه کار باندې ودیم وروړي چې رشوت خور او حرام خور سره ناسته پاسته کوي په هغه کار باندې ودیم وروړي او چې د دیندار سره ناسته پاسته کوي نو دی به هم دینداره کېږي بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام وایي د ښه ملګري او د بد ملګري مثال ذکر کوي وی ښه ملګری هغه داسې لکه مشکو خرڅوونکي یعنی د خوشبو خرڅوونکي عطرو خرڅوونکي چې نو هغه خو به یا تاله دا ترو شیشه په مفتو کې درکړي نو دا واخله نو ته به هغې استعمالې او که نه نو په پیسو به یې ترېنه واخلي زړه به دې ورته وشي چې ډېره ښایسته خوشبو ده راشه واخله ترېنه په پیسو به یې ترېنه واخلي او که هېڅ هم نه وي که نه نو دا خوشبو خو به درته میلو شي که نه بوی خو به در باندې ښه راځي او د ناکاره ملګري مثال هغه داسې لکه د بنۍ بنۍ والا سره چې کینی د لوار هغه بنۍ لګولی د اور یې ګرم کړی دی نو هغه سره چې کینی نو یا خو به بصرې راشي نو جامې به دې وسوځوي جامې به چې نو سوری کي
لوار هغه باندې چې نه هغه بصیري ولي پکې ورته لاندې لګېدلي نو تیز بصیري په بره باندې ولي نو بصرې به راشي نو به جامې وسوځئ او که نور اسم نه نو لوګي خو چېرته تللی نه دی لوګي به در باندې راځي او هغه به د سترګې هم ترخوي او هغه به د پوز هم چې نو خرابوي دقه شانتې ناکاره او ښه ملګری دی دینداره خلکو سره چې ناسته پاسته کوي نو کله به داسي چې هغه به یو نیک کار کوي نو د هغه د نیک کار د وجې نه ته به هم وایې چې راشه دا نیک کار زه وکړم ځان به درته بدي ښکاره شي یا به داسې چې ته به په خپله باندې کوشش کوې چېرې دقه عمل په ما کې هم راشي او یا که نور اسم نه نو چې نیکانو سره ناسته کوي نو د ګناهونو خو بچي که نه دا غلطو مجالسو نه خو بچي که نه یو ښه مجلس کې خو به ناسته یي که نه او چې د ګناهګارو سره او د لوپرو او د لپنګو سره ناسته پاسته کوي نو د هغې اثر به سي یو ورځ خو په هغې راواوړي او که راو نړې په هغې باندې نو خلک ګویا لکه پلانې مړه لوپرو سره ناسته پاسته کوي ښه سړی نه دی یا به وایي یاره سړی ښه دی خو چې نو ناسته پاسته یې د ښو خلکو سره نه ده دا نوم خو به در باندې ولګي که نه چې ناسته پاسته د ښو خلکو سره نه ده دې د وجې نه ملګرتیا د چا سره وکړه حدیث مبارک کې راځي لا تصاحب الا مؤمنا ملګرتیا مه کوه مګر د مؤمن سړي سره دینداره سړي سره هغه سره کښېنه دا که داسي چې د بېدینه سره یا د هغه سړي سره چې هغه په دین باندې نه راځي هغه سره کښېني او هغه سره ناسته پاسته کوې نو د دین نه برې بندوي ډېر مولیدو ورته لکه درس له راځه یاره راتلم خو هغه ملګری مې راشي نو بس هغه سره کښېنم نو په ګپ شپ کې اخته شو نو درس نه پاتې شو هلکه جمع له را نه دی پلانې ملګری مې راغلی نو په خبرو اترو باندې اخته شو نو بس نو درس رانه په مونځ رانه پاتې شو د هغه ملګري د ملګرتیا د وجې نه د هغه د هغه ناستې د وجې نه د ده نه هم چې ناکار پاتې شي د ده نه معادي نه خدمت هغه پاتې شي هغه نیک کار کې حصه اخیستل هغه د ده نه هم پاتې شي دا ولې دیو بیا په قیامت کې وایي لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ای کاش چې دا فلانې مې ملګری نه وی جوړ کړی هغه سره مې اډو دوستانه نه وی کړی زما دا نیک کار چې ما نه پاتې شو دا خو د هغه د وجې نه پاتې شو لقد ضلني عن الذکر بعد اذ جاءني یقینا خطا کړی ما لره د ذکر نه پس د هغې نه چې راغلی و ما ته ذکر نه خطا کړم د یاد د الله نه خطا کړم د قرآن نه خطا کړم ما خو وی چې زه به د قرآن درس لزم او هغې ته به ناسته کومه نو چې هغه راغی نو د هغې نه خطا کړم او په دنیا په دې خبرو اترو کې په هغې کې مصروفه کړم او مشغوله کړم بعد از جانی پس د هغې نه چې راغی ما ته ذکر عام دی د الله یاد دی عبادت دی مونځ دی درس د قرآن دی بهترین ذکر چې نه قرآن دی او درس د قرآن دی د هغې نه چې نو منع کړم هغې رانه پاتې کړم وکان الشیطان للانسان خذولا دا ملګری دته شیطان جوړ کوي چې ورشه د سره کښېنه دی خو درس له روان دی چې ته ورسره ګپ ولګې د ده دا ستا د هغه ګپ د وجې نه بچې نو دی هم د درس نه منع شي ستا د هغه ګپ د وجې نه دی به هم د مونځ نه منع شي او څه کوي په دې سره کان الشیطان للانسان خذولا دا شیطان دې انسان لره په قیامت کې شرموونکی دی دنیا کې هم نوم بد شي او په آخرت کې چې جهنم ته ځي نو هغه لوی شرم دی که نه چې وګوره چې نو جهنمي شوې جهنم ته چې نه هغه لاړې وکان الشیطان او دې شیطان للانسان دپاره د انسان خذولا شرموونکی د مکې مشرکان به وایي چې کاش چې مونږ ابوجهل او عتبه او شیبه چې نو مشران نو ګرځولي هغوی مونږ خطا کړو په غلطه باندې بوتلو منافقان به وایي چې عبدالله ابن ابی ابن سلول دا مونږ مشر نه وی ګرځولی دا هم ملګری نه وی ګرځولی په غلطه روان کړو
یهودیان به وایي چې کعب بن اشرف مو مشر نه وی ګرځولی دا هغه دور په دې دور کې چې چا ځان له غلط مشر ګرځولی دی قیامت کې او بیا وایي چې کاش چې دی خو مې مشر کړی نه ده خو د دین نه زه بند کړی وه زه په غلطه باندې روان کړم کاش چې دی مې نه مشر کړی دې د وجې نه په مشرۍ کې هم سوچ وکړه څوک ځان له مشر کومه څوک ځان له چې نه هغه لیډر جوړومه په ملګرتیا کې هم سوچ وکړه ناسته پاسته مې له چا سره د کومو خلکو سره مې ناسته پاسته نیکان دي که بدان دي دین طرف ته مې رابلي او که نه ګناه طرف ته مې بوځي او که ګناه ته مې نه بوځي نو د دین نه مې بندوي او که دین له مې بوځي څه کوي را سره ویوم یعز الظالم باره چې چک به ولګوي ظالم علی یدیه په لاسونو خپلو باندې یقول وی بری یا لیتنی کاش اتخذت مع الرسول چې نیولې مې ورسره د پیغمبر سبیلا لار یا ویلتا کاش لیتنی لم اتخذ افسوس چې ما نه ونیولې فلانا فلانی لره خلیلا دوست لقد ظلنی یقینا خطای کما لرا عن الذکر د یاد د الله نه بعد از جانی پس داینه چراغ ماتا وکان الشیطان او د شیطان للانسان د پاره د انسان خذولا شرمونکې